أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پسٹیج باندې ناس دعوا منیشتر پارٹی د ضلعي صوبایي او پنډال کې ناس دعوا منیشتر پارٹی ملګرو السلام علیکم ملګرو تاسو هم سوچ کوئ چې نه په دې ملک کې او نه په دې ښار کې نه بلدیاتي نه قومي نه صوبایي نه الیکشن نشته بیا ولې عوامي نیشنل پارټي نن په دې کوڅه په کوڅه په دې ښار کې په هر علاقه کې باقاعده خپل کنونشن او خپل دا وړې وړې جلسې کوي ملګرو دا نننی پروګرام د عوامي نیشنل پارټي پایین او په منشور کې دا لیکلي دي چې هر شپږ میاشتې پس عوامي نیشنل پارټي باقاعده د خپل د وارډ په سطح یونین کونسل په سطح د ضلعې په سطح او دغه شان په کال کې صوبه او بیا مرکز خپل دغسې کنونشن کوي د دې کنونشنو بنیادي مقصد دی چې موږ د خپلو کارکنان خبر کړو موږ خپل ملګري په دې باندې پوه کړو او د دې کنونشن بنیادي مقصد د تربیت یو نشست وي او بیا د خپلو پالیسونه خپل ملګري خبرول په دې ملک کې څه کېږي دا پارټي څه کول غواړي د دې سیاست مقصد څه دی په دې کنونشنو په ذریعه باندې موږ خپل ملګري د پوه کولو او د نوي حالاتو سره آګاهي ورکولو دپاره د دې کنونشنو انعقاد کړو خو ډېر د بدقسمتۍ نه ملګرو چې دا عمل د دې پارټۍ د بنیادي د منشور د دې حصې موږ پاسداري ځکه ونه کړی شوه چې تاسو موږ ته کم از کم معلومه ده چې په دې ښار کې زمانه مخکې د ضلعي جنرال سیکرټري درته ووایي چې کم په موږ باندې په دې ښار کې په دې ملک کې خصوصا په دې پارټۍ د باچا خان په دې فالوورز باندې کومې غیر اعلانیه پابندۍ لګېدلې وې په کومه طریقه باندې په دې ښار کې په دې ملک کې زموږ د ډېرو ملګرو د ډېرو کارکنانو د ډېرو لیډرانو په څومره بېرحمۍ باندې دلته وینه توی شوه زموږ او زموږ ملګرو دا فیصله وکړه چې که چېرې په سري طریقه باندې په دې ښار کې ملګري بچ شي سیاست به بیا وکړو نو دا بنیادي ذمهوارۍ پوره نه شوې خو نن څنګه چې په دې ښار کې خصوصا ستاسو زموږ صدر ستاسو پارټۍ په ډیمانډ باندې چې موږ وایو چې په دې ښار کې دا دهشتګردي که د مذهب په نوم باندې ده او که په بل نوم باندې ده د دې د ختمولو دپاره په دې ښار کې یو پوجي اپریشن پکار دی پوجي اپریشن خو ونه شو خو په دې ښار کې نن رینجرز او پولیس چې کوم اپریشن وکړو دا زموږ او ستاسو په ډیمانډ باندې زموږ او ستاسو په مطالبه باندې په دې ښار کې باقاعده اپریشن وشو او نن د هغې اپریشن په نتیجه کې په دې ښار کې یو امن راغلی دی هغه په تمني ختمېدو ته روانه ده نو عوامي نیشنل پارټي خپل عیني ذمهواري یو ځل بیا په دې ښار کې شروع کړې نو دوستانو ملګرو نو دا خبره زه یو ځل بیا تاسو ته په هر ځای کې په هر کنونشن کې زه لازمي کوم چې د دې اپریشن د بنیادي د دې د آغاز کولو دپاره ستاسو د پارټۍ صوبایي صدر سینیټر شاهي سید دا مطالبې بنیادي مقصد دا و چې په دې ښار کې خصوصا دلته کې په ماضي کې چې چا زموږ قتل عام کو چا په دې ښار کې زموږ معاشي قتل کو د هغې پارټۍ نوم به یادېدو ورسره دلته امن کمیټي وه دلته مذهبي دهشتګرد تنظیمونه وو بیا به دا ووایې چې په دې دهشتګردۍ په دې عمل کې شاید عوامي نیشنل پارټۍ څخه کارکنان او ملګري هم شامل دي زموږ د مقصد د دې دا و چې دنیا ته دا پته ولګي چې د باچا خان سیاست او د عوامي نیشنل پارټۍ په پروګرام کې په پالیسۍ کې قطعا د دې خبرې اجازت نشته موږ همیشه په دې ملک کې د سلو کالو سیاست موږ د عدم تشدد په بنیاد باندې کړی دی موږ د انسانیت خبره کړې ده او موږ د انساني او په جمهوري لاره باندې سیاست کړی دی نن اپریشن په دې ښار کې شروع شو دوه نیم کاله وشو نن د الله فضل دی چې هغه ادارې چا چې په دې ښار کې اپریشن شروع کړی دی نن هغه په خپله د دې خبرې ګواهي کوي چې عوامي نیشنل پارټۍ کې نه دهشتګرد شته نه ټارګټ کیلر شته نه بدتخور شته او نن انشاءالله ملګرو د عوامي نیشنل پارټۍ په دې دواړو جیلونو کې نه زموږ په جیل کې څوک د پانسي ګارډ کې د قتل یا د پانسي انتظار کې هم څوک نشته
نن دا ګواهي د دې ملک هغه ادارې په خپله ورکوي چا چې پرون په دې ښار کې مونږ د بدنام کولو کوشش کړی نن په دې ملک او په دې ښار کې خصوصا څنګه چې درته د ضلع صدر ووایي پرون چې مونږ چا ختمولو ملګرو نن هغه په ټوکړو ټوکړو کې تقسیم دي او د الله تعالی انصاف ته وګورئ چې نن په خپله راپاڅېدلي دي نن د خپل رهبر تحریک د خپل مشر د خپل قائد باندې هغه الزامات چې کوم لګوي نن په دنیا کې په خپله باندې لګیا دي شرمېږي او نن مونږ او تاسو نن په دې ښار کې اوس په دې وخت کې د عوامي نیشنل پارټۍ هم دغه شان کنونشن په 3 ځایونو کې روان دي لګیا دي مونږ ډېر په کلاو سترګو لګیا یو ورځو هغې خلکو ته خپلو علاقو ته د سیاست کولو مقصد مو دا دی دا پیغام مو ورکو دي پښتنو ته چې نن هم په دې میدان کې مونږ ولاړ یو نن هم د دې قوم د دفاع لپاره د دې قوم د مستقبل لپاره نن هم مونږ په عمل کې په دې میدان کې په ګراوند باندې موجود یو نو دوستانو عوامي نیشنل پارټي وخت څنګه چې درته ووایي زه کوشش کوم چې د مانځه نه مخکې خپله خبره درته راټوله کړم نو په تلو کې دا یو نوې پالیسۍ په مطابق باندې څنګه چې مونږ دا واډ ارګنایز کوو په دې واډ کې زمونږ 33 کسان ممبران دي 18 عہدیدار او 14 د مجلس عاملې ممبران پکار ده چې دا باقاعده په هر ځای کې موجود وي او د موجودګۍ سره سره دوی باقاعده د ډېر انتظار نه پس نن مونږ په دې ښار کې سیاست واپس شروع کړی دی مونږ سیاست کوو که پرون مونږ نغلې په خپل کورونو کې ناست وو مقصد مو دا و د خپلې یو حکمت عملۍ په وجه باندې نن حالات ټیک دي نن مونږ ډېر په دې ښار کې د ټولو نه زیاته د دې امن دپاره د دې دهشتګردۍ د ختمېدو دپاره مونږ او تاسو د ټولو نه زیاته قرباني ورکړې ده نن وخت بدل شوی دی تاریخ بدلیږي امن راغلی دی پکار ده چې مونږ پکې خپل یو کردار ادا کړو او دوستانو نن تاسو مونږ ګورو چې نن مسلې نه دي حل پرون هم که په دې ښار کې زموږ سره د ظلم او د جبر خبره کېده زموږ د دې کچا آبادۍ خبره د ورانېدو کېده د ډومیسایل او د پی آر سي خبره کېده په مونږ ته دلته د ورک پرمټ خبره کېده نو پرونو تاسو مونږ د دې خپلې سرې جنډې سره مونږ راوتي وو مونږ دا ښار چیلنج کړی وو مونږ هغه قوتونه چیلنج کړي وو مونږ هغه ظالمان د هغې خپلو هغه ټولو حرکتونو نه واپس مجبوره کړي وو نن هم هغه وخت دی که نن پکې کلونه تیر شو او زما په خیال د انتظامیه ته دې ځای د ادارو ته هغوی دا سوچ وکړو چې د دومره قتل عام نه بعد شاید د باچا خان دا تحریک او دا پارټي ختمه شوه خو دا پارټي د یو نوې ولولې او د یو نوې جذبې سره نن بیا راوتي یو دې میدان ته چیلنج کوو هغه خلک ورته وایي چې نن مونږ موجود یو نو دوستانو سوال کو پښتنو ته دا یو خبر عرضه مونږ کوو چې نن خصوصا په دې ښار کې که نن دلته د نادره مسله جوړه شوې ده که نن دلته کومه اجتماعي مسله پیدا شي یو پښتون د بل پښتون نه او د عام خلک دا تپوس کوي چې نشلیان چېرته دي او بیا یو بله خبره ډېره په دغه کېږي ستاسو زموږ دپاره زه اطلاع در کوم چې زموږ په دې پوره جنګ کې د عوامي نیشنل پارټۍ ذموار خلک د واړ او د ضلعې او د مرکز په دې ښار کې صرف 2 ملګري شهیدان شوي دي 200 زموږ کارکونان شهیدان شو خو په دې ښار کې په تېرو 6 کالو کې په زرګونو په سوونو پښتانه قتل شوي دي هغه مونګفلي ګاډۍ والا هغه هوټل والا هغه هارډویر والا چې د چا کاروبارونه تباه شوي دي د دغې خلکو تعلق د عوامي نیشنل پارټۍ سره نه و د عام پښتانه و خو مونږ په هغو باندې سټینډ واخیستو او نن هم دا حال دی چې نن هم په دې ښار کې چېرته چې د پښتون قتل وشي نو سار دا زمونږ پښتانه عام خلک دا ادارې دا تپوس کوي یو بل نه چې نن بیا یو نیشنل ټارګټ کړی دی دا هم خبره ده نن سوال پیدا کېږي د دې خبرې چې که چېرې دا سړی مړ دا ټول ادارې دا ټول د دې ملک مقتدر ادارې سیاسي ادارې دا میډیا دا مړ پښتون د VNP په کاته کې اچوي نو دا پښتون ژوندی نیشنلی ولې نه دی نو سوال دا پیدا کېږي چې د دې دپاره مونږه همیشه دپاره د دې پښتون جنګ خو کړی دی خو دا ژوندی پښتون نیشنلی نه دی دا ژوندی پښتون مسلم لیکی دی دا پیپلی دی دا جماعتی دی خو کله چې په ده باندې بد وخت راغلی دی بیا دې نیشنلی دی
او دغه سوال نن پیدا کیږي نو د دې دپاره عوامي نیشنل پارټي موږ یو فیصله وکړه چې نور وروره د بوسو لاندې اوبه نه بوسو. موږ هر واټ ته یو رجسټر ورکړی دی. موږ وایو چې په هر واټ کې زموږ 100 200 300 400 500 4 څومره زموږ ممبرشپ وي پکار ده چې دا په رجسټر کې زموږ سره باقاعده د نوم د ولدیت د شناختی کارت نمبر او د ټلیفون نمبر موجود وي. د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي تنظیم د دې دپاره باقاعده په خپل هیډ کوارټر کې یو سړی کېنولی چې دا مونږ بالکل ریکارډ جوړ کړو. د دې دا مونږ کمپیوټرایز کړو. په قومي اجتماعي مسلو مونږ د ټولو پښتنو ذموار یو، خو په روزمره زندګۍ کې چې کومې مسلې دي نو چې کله دغه سړی زما ممبر وي یاد ساتئ ملګرو بیا د ده د ډومیسایل د ده د پی آر سی د ده د شناختی کارډ او دا چې څنګه غیر ضروري څومره ادارې دلته تنګوي زه د صوبایي تنظیم د طرف نه تاسو ته دا بالکل د ګارنټۍ سره دا خبره کوم چې دی زما په ریکارډ کې زما ممبر وي بیا د دې ټولو مسلو عوامي نیشنل پارټي ذمواره ده. پکار ده ملګرو چې مونږ دلته کې د دې واټ چې کومه ذمواري ده ته باقاعده خپل رجسټر چې د هغه مینټین کړي چې د دې کارکون او زموږ ترمنځ یو رابطه وي. دا زموږ عام کارکون چې دی چې دا کم از کم د خپل د صوبې د صدر او د صوبې د تنظیم سره باقاعده دې په رابطه کې وي. بیا ملګرو یاد ساتئ که نن بیا هغه وخت راغلی دی که چېرې مونږ د خپلو اجتماعي مسلو د حل کولو دپاره راوځو او غواړو چې مونږ د خپلې مسلې حل کړو نو بیا د دې دپاره به لږه ډېره قرباني ورکوو دوستانو. او زموږ صوبایي صدر وایي چې مونږ ته روپۍ نه دي په کار ستاسو، ووټ هم مونږ له مه راکوئ نه د ووټ وخت دی. نو که چېرې په دې ښار کې د خپل عزت او د بقا ژوند غواړئ چې مونږ دلته د سیالۍ ژوند تېر کړو، دلته د برابرۍ ژوند تېر کړو، دلته د دویم دریم درجې د ښاري نه بلکې د دې نورو خلکو د مقابلې ژوند تېر کړو نو بیا په یو پلیټفارم باندې راوځه کېږو. او ستاسو نه پارټي صرف یوه قرباني غواړي چې لږې ورځې بعد دلته په دې ضلع کې مونږ جلسه کوو او د دې نه بعد په دې راتلونکې میاشت کې مونږ د صوبې په سطحه بیا یو غټې جلسې ته ځو چې څنګه مونږ په سیویو کې تاسو کتلي وو چې کومه جلسه مونږ وکړه نو د دې ښار ټولې ادارې ټول قوتونه تاسو مونږه زموږ حیثیت یې ومنو چې په دې ښار کې د دغه یو قوم د یوې ژبې نه پاس که دلته بل څوک دي نو هغه صرف د باچا خان تحریک او د عوامي نیشنل پارټۍ سپایان دي. که چېرې خپل عزت ساتل غواړئ او ځان غواړئ چې مونږ هغه شان پېژندګلي زموږ په دې ښار کې پاتې شي نو بیا به د خپلې جلسې 2-4 غنټو دپاره به قرباني ورکوئ. او بیا بله که چېرې تاسو مونږ په دې سوچ کې پراته یو چې دلته به الیکشن کېږي زه به ممبران ګټم لکه پرون دلته په دې ښار کې په 2007 کې په تاسو دلته یو ظالم حکومت په سټي ګورنمنټ په شکل کې راغلی و هغه وخت کې ستاسو په دغه بلدیه کې په صوبه کې په مرکز کې هېڅ نمایندګي نه وه خو ستاسو هغه سټریټ پاور و چې موږ روډ ته راووتو د خپلې سرې ټوپۍ سره زمونږ هغه ادارې ټولې مفلوج کړې او کېنولې دې ته چې د دې قوت سره به کینو خبره به کوو او کېناسته زمونږ سره. که چېرې دا سوچ کوو چې دلته به الیکشن کېږي نو ملګرو په سند اسمبلۍ کې 166 ممبران دي 166 څومره سیټونه به مونږ وګټو. پرون مو 2 ګټلي وو هغه هم چاته دې قوتونو ته منظور نه و په کومه زور زبردستۍ زموږ نه واخیستو. نن به 4 وګټو 6 به وګټو 8 به وګټو. آیا په 166 ممبرانو کې موږ د دې قوم له ګټه راوړی شو؟ چېرته هم نشي کېدی. موږ په دې ښار کې خپل حیثیت پرون هم مناو کړی دی او سبا بیا هغې له روان ځو نو به خپل په سټریټ پاور او د پریشر ګروپ په شکل کې به مو خپل قوت ثابتو په دې ښار کې بیا موږ خپل اجتماعي مسلې حل کولی شو. او نن
کې چېرته دا پیر لګامه په سادهو کپړو کې دغه پولیس والا چې نن راځي زمونږ د کورونو بېعزتي کېږي زمونږ د خویندو میندو بېعزتي کومه روانه ده نن د نادره چې کومه بدماشي په دې ښار کې ده موږ ته چې کوم د شناختي کارډ کومې مسلې دي یو ورځ به راوځو ملګرو کینومه په روډ باندې په 4 ګنټې یو پرامن احتجاج به کوو یو قانوني احتجاج به کوو بیا د چا په پلار کې همت نشته چې دی موږ ته مسلې پیدا کړي خو د دې دپاره لږ ډېر د وخت قرباني پکار ده راوتل پکار دي ځان ویښول پکار دي ما درته دوباره وویل چې پیسې موږ ته نه دي پکار ووټ هم چې چاله ورکړی پرون هم موږ نه چا نه دی راکړی سبا دې بیا نه راکړئ خو کم از کم دې ته تیار شي چې موږ دلته د خپل ځان ثابتولو دپاره او د خپل راتلونکي نسل ته یو ښه مستقبل ورکولو دپاره پکار ده چې موږ د خپل قوت مظاهره وکړو لږ ساعت دپاره 2-3 ګنټو نه خپل کاروبار خپل روزګار بند کړو او دې دنیا ته وښیو چې موږ په دې ښار کې یو قوت شو ملګرو په دغې ارمان باندې موږ د دې ښار نه په پکسو کې لاړو چې 6 یو کال به تېرو واپس به ځو نن دلته کې چې کوم خلک زما ملګري ذکر وکړو چې نن د توربېله ډیم او د دې کاله ډاکې او د هزارې نه راغلي خلک نن دلته سپین ږیري شو بوډاګان شو او نن مو دلته بل نسل ځوان شوی دی او نن د هغې نسل له کار پکار دی موږ تلو والا خلک نه یو موږ د دې ښار یو دا ښار موږ جوړ کړی دی دا زموږ په وینو په خولو باندې جوړ شوی ښار دی موږ د دې ښاره تلو والا خلک نه یو خو که بیا په دې ښار کې ژوند تېرول غواړو نو ملګرو پکار ده چې موږ په عزت باندې تېر کړو او که څوک دا وایي چې دا سیاست ښه شی نه دی نو موږ د باچا خان سپایان یو او باچا خان موږ ته دغه سیاست ښودلی دی او دا سیاست موږ د عبادت په طرز باندې کوو او الله تعالی په خپله باندې وایي چې ما ته د ټولو نه زیات حقوق العباد چې دی هغه نږدې دي او موږ چې کوم خدمت ته د قوم کوو دا حقوق العباد دی که په دې ما ته څوک 100 ځله مطلب یې څه وایي زه به بیا دغه عبادت کوم تر مرګه پورې به موږ او تاسو کوو باچا خان په خپله سیده ساده خبره باچا خان کوي عوامي نیشنل پارټۍ د دغې تحریک تسلسل دی چې ښه انسان د معاشرې ښه کردار جوړېدی شي او ښه انسان د پس هغه ښه د دې ملک چیري په ښه پاکستاني او ښه مسلمان جوړېدی شي خو کول د ښه انسان جوړ شي د ټولو نه مخکې د باچا خان فلسفه د انسانیت فلسفه ده او یو ښه انسان پیدا کول دي ښه انسان جوړول دي دغه ښه انسان د دې ملک د ټولو نه زیات ښه محب وطن جوړېدی شي او ښه شهري جوړېدی شي د دې ملک که چېرې اول ځل د ښه انسان جوړ شي نو ملګرو زموږ او ستاسو د شریکه دا ذمهواري شي ده موږ یې په دې نیت نه الو چې زه به پارلمنټ ته ورسم په دې نیت دې موږ دا عبادت وکړو چې کم از کم ما او تاسو له الله تعالی دومره طاقت او حیثیت راکړی دی چې موږ د دې خپل ځپلي شوي قوم د دې خواري کف قوم موږ خدمت وکړو او کم از کم دلته چې زموږ کوم نوی نسل سبا ځوانېږي چې د هغو هغه تکلیفات ختم کړو که چېرې نن موږ سیاست ونه کړو یاد ساتئ د خپل ژوند خو موږ هر څنګه تېر کړو خو زموږ راتلونکی نسل به د دې نه زیات خراب حالاتو ته مخامخ وي نو پکار ده چې موږ د خپل سیاست د خپل راتلونکي نسل دپاره وکړو د هغو د ښه مستقبل دپاره پکار ده چې موږ صفبندي وکړو ځان راټول کړو ځان تنظیمي کړو د یو بل سره رابطې شروع کړو دا کنونشن صرف نن نه دا به موږ اوس مستقل بنیادونو باندې کوو نه به د دې سټیج ضرورت وي نه به د دې مایک ضرورت وي صرف په دې تلي باندې چې صرف دومره یې چې کېناستی شو او یو بل صرف یو ګیلاس اوبه ورکولی شو د باچا خان اصل کار چې په هغه لار به ځو دا خرچې به هم نه کړو خو چې یو بل سره کښېنو د یو بل دا بده ورځ یو بل سره شریکه کړو دا بد حالات یو بل سره شریک کړو او د دې دپاره یو لوی عیني او قانوني جنګ ته لاړ شو موږ قطن د دې قوم په لاس کې قطن موږ ته دا د باچا خان فلسفې کله هم اجازت نه دی راکړی که چېرې پرون د دغې نوم لاندې د دغې جنډې لاندې چا ټوپک اوچت کړی دا د هغه ذاتي عمل و د عوامي نیشنل پارټۍ د دغې ټوپک د دغې دهشتګردۍ سره هېڅ تعلق نه دی پاتې شوی او نن هم دا درته وایو چې عوامي نیشنل پارټي د باچا خان دا تحریک یا پرامن جماعت دی زموږ سیاست د دې ملک د قانون لاندې د دې ریاست لاندې په عیني لار او په قانوني لار او تاسو موږ وکتل چې موږ 4 شپېته کاله یو قانوني جنګ وکړو لا موږ خپل صوبې له نوم پیدا کړو
دا جنگ دا په زور مونږ کولی شو، دا په جلسه په جلوسونو کولی شو، دا په پارتالونو کولی شو. نن خو دلته کې هغه چې پرون راغلی ده چې په دې ملک کې تبدیلي غواړي او خو معمولي راځي دا روډونه جام کوي، په معمولي خبرو ترنې لګوي. موږ د دې لوی مقصد دپاره کله ترنې نه دي کړي، بلکې موږ قانوني جنګ 4 کاله پس صرف خپل نوم په دغه جمهوري لاره باندې ګټلی دی. نو دوستانو نن دغه پیراروي ته چې کوم موږ تللي یو، نن زموږ کلچر او کلتور تباه شو، نن د دغه تبدیلۍ په نوم باندې دا قوم تباه کیږي، نن زموږ ټول ماضي زموږ روایات ختمیږي. نن به راپاسو د باچا خان د دې سرې جنډې لاندې موږ به خپل تاریخ اصل تاریخ حال کوو، موږ به خپل نسل ته خپل تاریخ ښیو، موږ به خپل نسل ته خپل روایات ښیو، او هغه روایات چې په هغې کې د مشرانو عزت احترام، په هغې کې ایمانداري، په هغې کې ښه انسانیت، دا د پښتنو زموږ تاریخ دی. که چېرې نن چا خراب کړی دی خو یاد ساته 1 کال پاتې دی، دا د خلکو د آخري وخت دی، ختمیږي روان دي. بیا به انشاءالله په خیبر پښتونخوا کې دغه سره جنډه د دې حکومت په وي، دغه ریاست په وي. که چېرې ما په 50 کاله کې په دغه پاکستان کې که چا وی نوستې جوړې نه کړې، تاسو د باچا خان چې څنګه درته د قلم او د دوات خبره وشوه، موږ سره په 15 کاله کې 15 یونیورسټو ته ورسولې، 45 کاله جونه موږ جوړ کړو. د روډونو یو لوی جال مو واچو. نن هغه صبح په بېرحمانه طریقې سره د دې ملک د تباهۍ دپاره استعمالیږي. ستاسو زموږ د مستقبل، ستاسو زموږ د ډیولپمنټ فنډ نن په ترنو کې استعمالیږي. او نن هغه خلک د بدقسمتۍ نه د پښتنو سیاست کوي، چا چې په چندو باندې، چا چې د اسپتال په پیسو باندې سیاست شروع کړی دی. او نن د پښتونخوا د یو لوی صوبې په پاڼې راغستې پیسې راغستې او هغې باندې نن دا ملک تباه کوي. موږ د باچا خان سپایان یو، موږ کله هم دا حکومت یو جمهوري حکومت، موږ د دې نواز شریف د مسلم لیگ سره هېڅ تعلق نشته، خو موږ کله هم په غیر جمهوري طریقې سره نه پرون عمل کړی دی، نه نن کوو نه به یې سبا کوو. موږ به دغه جمهوري حکومت ته مکمل اوږه ورکوو او دی به خپل ټایم پوره کوي. بربنډو به یې دې قوم ته چې په 15 کاله کې څه نه کړو، دی کله موږ مصروفیت ته نه پرېږدو. او انشاءالله راتلونکي دور بیا د عوامي نیشنل پارټۍ د ملګرو نو پکار ده چې د نن نه مو خپل صفبندي وکړو، او که په دغه 15 کاله کې زموږ نه څه خامۍ غلطۍ شوي، پکار ده چې موږ د هغې ازاله وکړو او د نوي سباوون دپاره روان شو. پرون زموږ چې کوم قتل عام کېدو، دور بدل شوی دی، حالات بدلیږي. هغه شاعر وایي چې نه به ټول عمر مظلوم یم، نه به دا جنګ و جدل وي، نه به زه د جنګ میدان یم، یو ورځ به داسې راشي زه به بیا په خپلو پښو باندې روان یم. هغه دور وخت راغلی دی، پکار ده چې موږ ورته ځان برابر کړو، دا خپل کنونشن دا کړو، ضلع وکړو، صوبه وکړو. ډېر زر په دې ښار کې ما درته وویل چې د یو میاشت پس ستاسو زمونږ مرکزي صدر اسفندیار خان دې ښار ته راځي او په دې ښار کې دومره غټه د خپل قوت مظاهره وکړو چې دې ښار بچي بچي ته او د ټولو ادارو ته دا پیغام لاړ شي چې دا ښار پرون هم د پښتنو، نن هم د پښتنو دی او سبا به هم د پښتنو وي. نو انشاءالله ملګرو لږه قرباني غواړي، وخت ډېر ښه روان دی. ډېره ډېره مننه. ډېره مهرباني جي. دا و زموږ دروند او قدرمن مشر جناب یونس خان پنیری صاحب چې دا قیمتي خبرې تاسو واورېدې. او د وارډ صدر جناب سینئر نائب صدر رسال خان ته به زه ګزارش کوم چې هغه دلته سټیج ته تشریف راوړي او د دې جلسې شمولیت لپاره چې کوم خلک او مېلمانه راغلي د دوی شکریه ادا کړي. هغه سره سره به زه عمر صاحب صاحب ته به ګزارش کوم چې هغه سټیج ته راشي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد